ایمان یې راوړی دی مسله توحید بیان کړی دی وعملوا الصالحات سنتو باندې عمل کړی دی نیک عمل هغه دی چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې چلیږي کوم عمل د پیغمبر علیه السلام نه خلاف وي هغه نیک عمل نه دی قرآني چاره وکړل تمام مخلوق ناکامیاب دي صرف د توحید او د سنتو والا دغه کامیاب دي عملوا الصالحات وجب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات نیک عمل کوم چې څوک دي چې توحید او سنت عمل کوي په دې دنیا کې چې چا د توحید او سنت عمل کړی دی الله تعالی په دنیا کې هم کامیاب کړي دي په آخرت کې هم کامیاب کړي دي ځکه دا مسله د تمام انبیاء ده وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي انه لا اله الا انا فاعبدون هر پیغمبر ته الله دا حکم کړو چې یو الله تواس ولا یو پیغمبر ته غیر الله په حکم نه وکړي دا مسله د تمام انبیاء ده د دې وجه دغه کسان دا کامیاب دي او د دین ماسوا کسان کامیاب نه دي او په دې تکلیفات هم در باندې راځي نن جو داسې زمانه تېر شوې ده هر سړی خپل دکان چلوي وجه کبیر فرد یو سره سیاست کوي نو پاکی توحید و رسالت خبره پورته کی لیکن حقیقت کی هغې د اغراض بولي لکه په دې دنیا کې یو مسله چلیږي کله کله د توحید رسالت وشي نو زموږ سیاسي ملیان پاتې د توحید رسالت خلاف آواز پورته کی که مسله د ختم نبوت پورته شي نو هغه اوچتوي مسله د ختم نبوت ولی خپل سیاست اغراض کوي زموږ شیوخ هغه وو چې هغوی د سیاسي غرض د بغیر د تاسو د چند کسان یو زموږ د شیخ القرآن مرحوم دی منه پنجپیر مګه پینډۍ کې وو زموږ شیخ القرآن مرحوم به ویل چې په صوبه سرحد کې منه ګن د ګن دې ګن پاکولو لپاره زما ملګری مولانا محمد طاهر الله تعالی پیدا کړی دی په پنجاب کې یا شرک امانت شي اسلام دی موږ ته ګن نشته دا ګن دی په صوبه سرحد کې ده تاسو معلوم دی په صوبه سرحد کې هغه مخلوق نن خیبر پختونخوا باندې مشهور دی چې مولانا شاه اسماعیل شهید مرحوم نه خلاف کړي د هغه کسانو مر اولاد زموږ د شیخ سره مقابلې ته راغلي وو آخر پورې راغلی وو دې حده پورې چې وختي تاسو وایي ګټې وشتلو شو په یخ اوبو کې وغورځولی شو د کلي نه ټانګې بند شولي او د گفتگو بند شو لیکن هغه مرد مجاهد هغه به کله کله ویل هغه مرد مجاهد به خپل په تقریر کې به کله کله ویل وایي چې به نتیجې د ګواکې پته به کله لګي د مرګ نه وروسته وایي چې منه تشهد ګواکې زر زر به تاسو پوه شئ د مرګ نه وروسته اتاته فرس تحت رجلک ام حمارو ستا د خپې لاندې خر دی که په خر تور شي که نه ته به نه تشهد په اسم باندې تور شي دې حد ته ورسېدل هغه لوی لوی ګد نشینین هغوی مقابلې کې زموږ شیخ القرآن مرحوم لاړل منته چې په حرم کې منته چې دا مسله هغه باندې کامیابه کړل ځکه دا ختم هغه مسله څه چې وو دا مسله د من توحید رسالت هغه بیان کړو ومن وقر صاحب بدعة فقد عان على حزب الاسلام ومن وقر صاحب بدعة فقد عان على حزب الاسلام د چا بدعتیانو عزت وکړل دین روان کړل او من شیخ عبدالقادر جیلانی لیکي واذا رأيت مبتدا في الطريق فخذ طريقا آخر دغه مسله کوم مسله د توحید رسالتو د هغې خلاف زموږ شیخ کړو بغیر د منه ته چې د ګواکې د لالچ نه تر مکه مکرمې پورې رسېدلو دې مسلې لپاره او د هغه د شاه اسماعیل شهید کوم منه دشمنانو د هغې سره مقابله زموږ شیخ کړو او د پینډۍ شیخ د تاسو حالات بیانوم که مخکې مسله د ختم نبوت بیان کړو په سنه 74 کې او زموږ په بډګرام کې مولانا عبدالحی صاحب مدرسې کې هم پوره پاکستان کې هغه مسله اوچت کړل هلته راغی نو موږ ته اشعار جوړ کړو د هغې په استقبال باره کې ولې 3 مطالبې وي یو مطالبه دا وه چې مرزایان د اقلیتي فرقه د جوړ شي
دویمه مطالبه دا وه دا رب وکړی چې دی دا د آزاد شعر جوړ شي هغه زمانې وزیر دفاع و مرحت عزیز احمد مومد دا د لرې شي د ډېر اشعار تقریبا یو 48 اشعار د شیخ باره کې ما ویلو یو 15 اشعار دا وه بدا اشعارو ودمر دار اهل القادیانین ودمر دار اهل القادیانین وفرق شمل من متنبیون ودمر دار اهل القادیانین الله د قادیانانو کلي ختم کی الله د هغې ټولې ختم کی او دویم مطالبې اگر فاقد هذا المصر سهلا أبي الفاقد هذا المصر سهلا فللتبليغ يبلغ ممرغون الله تعالى رب آزادكي تبليغان علماء لارشي فيبلغون رسالة باختتامه ففتح الله ري والقاديون لهري فرقة قادي فرقة ضرب تباشي وجف من عهدا إلى فمن عهدا بنتش إلهي أخرجنا عزيز أحمد ومن مرزينا مقايد شيخو بابا تبيت وللتحريك أجر القوم طرا وللتحريك أجر القوم طرا فأنتم مهركون الأعظمون في الشيخ زمان ويدو وللتحريك أجر القوم طرا كم يو تحريك قوم تلول دي فأنتم مهركون الأعظمون فإسم شاعة الله بخاري فإسم شاعة الله بخاري لا يبقى مدة يا معظمون لشامنا أحمد تشدواك أطوال بخاري خبر ذات أخوي ذكروا زمان دي شيخ من التوهين عدالة خلاف زمان آغا شيخ تشد من تشد ختم نبوت إنكار ختمون الخلاف أغاو تذكروا زمان الشيخ مولانا محمد طيب سيب دو کوستان تيهم سرا زمان نوڑو کې دی زمان د مولانا عبدالحلیم جاګوي صاحب راغل دی دلته د هغه استاد د هغه شاګردو په پټن کې و د دوبیر کې هم موږ ته به ډېر راته بیانونه به هم کول تعلیمګرۍ وخو کروړي کې یو دغه وه مناظره وه زموږ د شاپور شیخ القرآن مرحوم موږ سره هلته و مناظره کوله دی پکې هم راغی زموږ دې علاقو کې کوستان او شانګلي علاقې کې شیخ القرآن مولانا منت شدګوا کې دغه د شاپور یا مولانا ولی الله صاحب چې عمر کار کړی دی دا به چابونه کې لوی کار کړی دی نو مناظره وه د مناظرین مخکې بیانونه وو نو دوی څه بیان تیز وکړل نو ما ته شاپور شیخ وی و دوی بیان تیز کړل زه لاړم ما طیب ته دوی چې شاپور شیخ تاسو خفه چې وګورئ تاسو ته تیز بیان کړل نو هغه وایي زموږ د پښتنو دا قانون دی واړه پاتې جنګ کې مشران منې کوي و تاسو موږ منې کوي که نه تاسو موږ منې کوي واړه جنګ کې مشران منې کوي د هغه نه وروسته من اوس نن په پوره دنیا کې د شیخ جوړ شو ولې خپل د والد صاحب په کار باندې من دې هېڅ استورتو نه کړل عمر کې موږ نه وړوکي لیکن من موږ وایو چې قاید ابن قاید او منطقه قاید ابن قاید دی الله تعالی همیشه نه پاتې کی قرآن وایي چې فما یکذبک بعد بالدین و د دې خبرو نورسته ته څه شي دروجن کړي دلیل آخري بیانوي الیس الله باحکم الحاکمین نه د الله تعالی د تمام حاکمینو حکما نو موږ وایو چې مسله دی منطق سیادت نه بغیر موږ منطق شیوخو مسله د توحید بیان کړی دی مسله د رسالت بیان کړی دی په دغه تکلیفاتو کې هغوی تللی دي نن منطق چې موږ دا کمزوري پاتې شو لیکن زموږ قاید منت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب ژوندی دی موږ به دعا کوو الله تعالی دې او د دې ملګري او د دې ټول مله جومات ګناهونه معاف کړي په دې ملک کې الله تعالی د رسالت او توحید مسله عامه کړي زموږ ټولو ګناه آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین